په انډونیشیا کې یو نوی کار ایجاد شوی او دا نوی کار نه دی، په دې خفه کېږو ما، په دې کې مونږ هم ورسره شریک یو. هلته اوس دویمه کعبه جوړېږي، باقاعده تعمیر شروع دی، کعبه جوړه شوې ده، مقام ابراهیم ورسره جوړ کړی دی، هر ځای ورسره جوړ کړی، مکمل کعبه روانه ده، تیاریږي. الله فرمایي یا ایها الذین آمنوا لا تحلوا شعائر الله. الله فرمایي چې زما شاعرو باندې غم مه کوئ. هغه سړی خو هم کافر شوی دی، که هغه مسلمان وي نو کافر شوی، که کافر وي هم کافر دی. خو دغه کارونه ما او تا دلته کوو. د نبي علیه الصلاة وسلام روزه مبارکه د کیک نه جوړو نه او بیا یې کټ کوو، کعبه شریفه ترې جوړو نه او بیا یې کټ کوو، او په دې ږیره کې هغه ډیزاین هغه مونږ کوو نه، په دې ویښتو کې هغه ډیزاینونه مونږ کوو نه، مونږ کم شی پرېښوده چې هغه باندې د کفر پتوه لګي. یاد ساتئ دغه کافر دومره جرأت ځکه کوي چې دلته ما ورته هغه کار وکړو، سبا یې کافر بیا کلم کلا کوي. نو هغه کعبه نن جوړیږي، او که دغه مسلمان مونږ او تاسو او دا ټول پې غلي پاتې شو، سبا به د دې نم بیا خلک طواف کوي. الله پاک دې مونږ او تاسو ته بچ کړي، او الله پاک دې د هغه سړي لاسونه الله مات کړي